د ضلعي انتظامیې په احکاماتو تحصیل انتظامیې مندڼ د محکمه لایوسټاک په تعاون په مدرسه احسن العلوم ناوګۍ کې د مسافرو ماشومانو لپاره د افطار پارټۍ تابع کړې وه. په افطار دسترخوان کې اسسټنټ کمشنر مندڼ رحمت الله، ویټرنري افیسر ډاکټر محمد اسرار، د فیرا ویټرنري اسوسییشن ضلعي صدر اختر علي، سینیر ویټرنري اسسټنټ فضل قدیر محمد عثمان، د مدرسې محتمم مولانا فیاض ګل، ناظم مدرسه مولانا نعیم الله، مسافرو طالب علمانو او د کلی علاقې خلکو ګډون کړي وو. میډیا سره د خبرو په وخت اسسټنټ کمشنر مندڼ رحمت الله وی چې د اولنې رمضان نه د بونیر په مختلفو علاقو کې دا سلسله د مختلفو ډپارټمنټس په تعاون روانه ده. هغوی وی چې په مندڼ کې د لومبې پروګرام موږ به کوشش کوو چې په نورو مدرسو، هسپتالونو، چوکونو په هر هغه ځای کې د افطار دسترخوان تابع وکړو چېرته چې مسافر ژوند کوي. هغوی وی چې د دې پروګرامونو مقصد مسافرو له احساس ورکول دي چې دوی یوازې نه دي. د فیرا ویټرنري اسوسییشن ضلعي صدر اختر علي وی چې موږ ته د ډسټریکټ ډایریکټر لایوسټاک ډاکټر اختر علي احکامات دي چې په داسې رنګه پروګرامونو کې د ثواب په نیت برخه واخلو. هغوی وی چې ان شاء الله موږ به په مندڼ کې داسې رنګه نور پروګرامونه هم کوو. په دې موقع د مدرسې ناظم مولانا نعیم الله په افطار دسترخوان د تحصیل انتظامیې او محکمه لایوسټاک شکریا ادا کړه او وی چې موږ سره په مدرسه کې 15 مسافر ماشومان دي او په مدرسه کې د ناظرې حفظ، تجوید او شعبې دراسات کلاسونه لګي. زه د مولانا صاحب شکریا ادا کوم. زموږ دا یو ریکویسټ مو ورته کړو. دا زموږ ګورنمنټ جو پروګرام خاص کر هر د رمضان مبارک کې وي رمضان دسترخوان او خاص کر داسې ځایونو کې د موږ ته انسټرکشن وي چې دا وکړه چې کم ځای کې مسافر زیات وي. نو موږ دلته مندان کې دا نن نه مطلب شروعات وکړو. نو دا مدرسه موږ د خوښ شوی دی چې زیات دغه دي طالبات چې دي طلبه کرام دا مسافر دي. نو دې لپاره موږ د لایف سټاک ډپارټمنټ په تعاون باندې نن د افطار کړو او زموږ مقصد دا دی چې مطلب دا غریب خاص کر دې ته دا احساس ونشي چې یاره زموږ څوک تپوس کوله والا نه دی. نو زموږ دا کوشش دی انشاءالله ټول مندان کې نور به هم انشاءالله موږ پروګرام به کوو. دا خو لومبی فرسټ پروګرام هو. نو موږ د نور هم داسې ځایونه انشاءالله مختلف مدارس کې او مساجد کې هاسپیټل کې انشاءالله زموږ دغه دی پروګرام به کوو. او زموږ دا خاص کر دې مدرسې ته چې راغلو ته خوشحاله شو. الحمدلله دې ډېر زبردست انتظامات دي طلبا دپاره، خوراک دپاره، د اوسېدو ځای او صفایي خاص کر ډېر زیات زبردست پروګرام دی. نو زه اوس د لایف سټاک والو دغه ته خاص کر تاسو شکریا ادا کوم. تاسو تعاون تاسو ډېر زبردست پروګرام وکړو او د تاسو هم دا شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د ریکویسټ چې دغه قبول کوم. او ایر صاحب ته بخیر علی وایم چې دا پروګرام زموږ ښایسته کو. موږ ته زموږ ډیډیل اختر علي صاحب په ټلیفون وکړو چې دغسې پروګرام دی په بونیر کې. نو زموږ ملګرو وایي چې نه دا پروګرام به موږ په مندڼ کې کوو. بیا موږ ایس صاحب له لوړه هغه هم زموږ هغه درخواست منظور کو او چې دی نه د بونیر چې کوم پروګرام و هغه موږ له مندڼ له راکړو. نو زموږ خو لکه خدای پاک ته زموږ د ټولو ملګرو ثواب قبول کړي او داسې پروګرامونه به انشاءالله زموږ اراده ده چې یو پروګرام دوه نور هم وکړو او نور مدرسې دي په دې علاقه کې څه ډېر شي دي. نو کو داسې د چوکونو کې څه پروګرام یې چې نور خلکو هم پکار دي چې داسې پروګرامونه وکړي. د ثواب کار دی او زموږ د خپل وس مناسبه به انشاءالله چې نور هم کوشش کوو که خیري. زه د دې ملګرو سره د ایسي صاحب چې هغوی زموږ د ادارې ته راغو، مدرسه احسن العلوم ناوګۍ دې مدرسې ته رالو او د دې دپاره یو بهترین دغه چې دغه فکر هغه وکړو. نو زه ته دې شکریا ادا کوم او ته دې چې کوم دغه سټاف والا دي ته دې هم چې دغه ډېره زیاته شکریا ادا کوم د خپل له طرفه او زموږ د محتمم حضرت مولانا فیاض ګل صاحب د هغه له طرفه چې دغه زه ته دې ټولو شکریا ادا کوم. الحمدلله موږ سره خو فی الحال زموږ ابتدایي مرحلات دي. نو موږ په دې کې چې دی نه تقریبا 35 طلبا دي پکې دغه چې دی د حفظ ناظره او د دې نه علاوه موږ سره دراسات هم الحمدلله په دې اداره کې چې دی هغه شته دي. دراسات سال اول به کوم دي، سال دوم به کوم دي او د الحمدلله دراسات او ترتیب درجه اوله به کوم الحمدلله څه کال چې دی هغه وویلی شوه.